لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورہ بقرہ 4 نمبر آیات، پہلا پارا او دویم سورت. نن د دې آیت کریمی پہلا درس دی. په دې آیت کریمی خلاصه او مقصد دا دی چې په دې کې د متقیانو یا د کامیاب خلکو مزید 3 صفتونه بیانېږي، او هغه 3 صفتونو کې اول صفت دا دی چې مؤمن بنده او کامیاب بنده او متقی مسلمان هغه دی چې نبی علیہ السلام ته څه نازل شوي دي، که هغه قرآن دی او که حدیث دی، په هغې به ایمان لري. نو دا دیزی کې بیان شوی والذین یؤمنون بما انزل الیک. اے حبیبا، مؤمنان هغه کسان دي تا ته چې څه نازل شوي په هغې به یقین او ایمان او ادباري. نو دا یو نښه شوه. دویمه نښه او دویم علامت وما انزل من قبلک، او هغه څیزونه چې تا نه مخکې نازل شوي دي کتابونه، هغې باندې هم د دوی ایمانی. او دریم صفت دلته بیان شو وبالآخرة هم یوقنون، په آخرت به هم د دوی کامل عقیده او ایمانی. نو دا 3 صفتونه شو. نبی علیہ السلام ته چې څه نازل شوي په هغې ایمان، د نبی علیہ السلام نه چې کوم مخکې نازل شوي په هغې ایمان، او په آخرت باندې ایمان. دا د دې آیات کریمې خلاصه او مقصد دی. مخکینی آیات کریمې سره د دې څه تعلق او ربط دی؟ نو تعلق یې دا دی چې مخکینی آیات کریمه کې هم د متقیانو 3 صفتونه بیان شوي او دې کې اوس مزید 3 صفتونه بیانېږي. نو نیم صفتونه هغې کې بیان شو، نیم دې کې بیانېږي. هغې کې 3 صفتونه بیان شوي چې ایمان بالغیب به وي، اقامت صلات به وي، او انفاق به وي، خرچه به کوي. اوس وی 3 نور صفتونه هم پکار دي. نو ټول 6 صفتونه بیان شو په دې 2 آیاتونو کې د متقینو یا د مفلحون خلکو. مخکې وی اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون، د هدایت والا خلکو نښې او د مؤمنانو دغه 6 نښې شوې غټې غټې. نو نن د 4 نمبر صفت اگر تفصیل تاسو ته بیانېږي. والذین، ترجمه وورئ، والذین او متقیان هغه کسان دي. د دې آیات 2 ترجمې دي. یو دا دی چې د دې آیات تعلق هم د مخکینی آیات سره شي، التم صفتونه او دا د هغه صفت شي. کني دا ځان له صفت، دا ځان له د آیات هم جدا آیات شمارلی شي. نو چې هغې سره تعلق شي نو دا معنی به کې والذین او متقیان هغه کسان دي. مخکې مې ویل متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان لري بما په هغه څه باندې، په هغه
سباندی انزلا چی نازل شوی دی الیکا تا تا اے پیغمبرا وما او پا اغا سباندی انزلا چی نازل کڑے شوی دی نازل شوی دی من قبل کا مخکستانا نو دا متقیان دو صفتونه شو چې تا تاسو نازل شوی پاغیم ایمانی او ستانه مخ کې چې کوم نازل شوی پاغیم ایمان دا ستوي د دې ته تفسیر بیانو خو په مقصدی بس ترجمه سره ته د شي چې د دې آیات ساده ترجمه صدا او څنګه معنا به کو نو دا ضروری وي نو که شاته نور سیادم نشي تفسیر خو چې دا ورته یادی نو دا غټه خبره ده نو د دې ترجمه به د شي یا دویمه ترجمه دا ده نو دې ته ویل کېږي صفت علی صفت مخکې صفت بیان شو بیا صفت بیانېږي او داوو د جمع د پاره دی دا ټول صفاتونه به راجمع کې متقی به دې ته ویل کېږي او یا دا عزتمند جدا اوس هغه د مؤمنانو د نبی علیہ السلام د امت د مؤمنانو صفاتونه درې بیان شو اوس الله رب العزت په دې آیات کریمه کې دا دویمه ترجمه ده د يهوديانو د پاره اصول بیانې ځکه په دغه شیزونو باندې به يهوديانو ایمانو غیب علم الله لره دی او د غیب چې کوم شیزونه الله او پیغمبر بیان کړي دا غوي په غوي ایمانو او مزمم کو او انفاق خرچي بهم کولی هم عبادت گزار خلکو خودی آیت کریمه کې چې کومه مسلې بیانېږي دا په يهودو او په نصاراو کې نو نو دی وجنه الله رب العزت اوس د يهوديانو د پاره او د عیسایانو د پاره اصول بیانې د ایمان چې دغه سيزونه سره سره بدام کې چې دی اخیری پیغمبر ته چې کوم سيزونه نازل شوي دي پاغي بم ایمان راوړي او د يهوديانو د عیسایانو د نشته زکه زمونږ نه جدا دي کله دی ایمان راوړي زمونږ ورونه دي او بل وما انزل من قبلک دا غي نمخ نور پیغمبران راغلي دي پاغي باندې بم ایمان راوړي يهوديان بعضي مخکینی نه مني او دا بعض رستنی نه مني بس خپل ځان زمون کتاب او درم وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې د دوی پورا کامل ایمان او یقین نشته نو یا د مؤمنانو د پاره صفاتونه دي یا د يهوديانو د پاره قانون بیانې چې تاسو به دا خبره کوي نو به د ترجمه دا کې والذین هر هغه کسان والذین او هغه کسان چې يهوديان او عیسایان دي یؤمنون بما انزل الیک هغوی به ایمان راوړي تا ته چې نازل شوي دي کدی باندې ایمان نه راوړي نو بس ایمان معتبر نه دی او یا د مؤمنان صفاتونه مؤمن لم ضروری دي او يهود او نصارا دوه د پاره دا ضروری دي دا به ځان له جمله شي هغه به ځان له جمله شي نو الله رب العزت دی کی گویا کې دعوت ورکی ټول اقوام عالم لا چې کوم وخت قرآن نازلې دون يهوديان او عیسایانو نو هغه ته الله وی کتا سو ایمان راوړی نو درې خبرې دغه مخکینی آیات کې او درې دې کې بیان شو دي طریقې سره ایمان بالغیب بم راوړی او دا شنه مونږ بم کوي او قرآن او حدیث بم منئ او آخرت باندې به هم یقین لري والذین یؤمنون دی مخکینی آیات کې یؤمنون راغله اوس یؤمنون بیرال الذین یؤمنون بالغیب نسبت بلوي والذین یؤمنون بما انزل چې د دې آیات مخکې سره تعلق شي نو به خو د یؤمنون ضرورت نو کنه یوزل مؤمنون یؤمنون بیان شو چې پدی با ایمان راوړي پدی با ایمان راوړي نو بس دلته به اوس ساده صفاتونه بیان کړي وي چې پدی به ایمان راوړي یؤمنون لفظ دوباره سره بیا ویلو د دې څه ضرورت او د دې څه اهمیت نو دې ته تاکید د پاره دا راوړي یو خبره چې انسان ته ډیره پخې نو هغه ورته دوزل وي نو دې ته تاکید وي لکه سړی دی وبر راوړه هلکه وبر درته یادوم وبو نو دې کې اشاره چې هم دغه وبر راوړه چې تبل سه ایران وړي نو د ایمان خبره بار بار الله کوي چې ګوره کلک ایمان او کلک عقیده پکار ده څنګه چې په دغه مخکینو خبرو باندې کلک ایمان پکارو د قرنګي په دې نورو شذونو کلک ایمان چې تاسو ځین کې رانه شي چې د مخکینی خبرې خو مضبوطی وي او د نور به اختیاري شان وي نه هغه باندې څنګه ایمان او د قشان دوباره درته په دې باندې هم هغه شان ایمان
نو دا ټولې د عقیدې مسلې دي. نو ځکه جدا او سره بیا د ایمان راوړو. یعنی څنګه چې ایمان بالغیب ضروری دی، دغه ایمان بالقرآن ضروری دی. او زه قرآن خبره چې تا ته څه نازل شوي، نو نور اقوام ته دعوت ورکې، هغې باندې هم ایمان راوړي، په دې باندې به هم ایمان راوړي. نو دوباره ایمان ټکې بیا ذکر کړو. ځکه موږ تاسو ته ویلي چې د یهودیانو او د عیسایانو دا ترتیب و چې هغوی به پیغمبرانو کې فرق کوو او په کتابونو کې هغوی فرق کوي. نو دې وجې نه هغه خبرو باندې د هغوی ایمان وي، دې باندې نه، نو دلته دوباره یؤمنون لفظ ویل. یعنی که دا عقیده دې نه نو هم ایمان دې نشته، او که هغه عقیده دې نه هم ایمان نشته. دا ټولې خبرې ضروري دي. نو دا یو قسم تعریض، یو کو تعریض دې ته وایي چې یهودیانو ته یو خبره مخې ته راوسته چې دې خبرې ته به خیال کوئ. او دا مخکې نور آیاتونو کې د قرآن بیان شوي دي. 80-111 نمبر آیات کې او دا 91 نمبر آیات کې هم د دې صورت تفصیل سره به هلته راځي. والذین یؤمنون بما، متقیان هغه کسان دي چې هغه ایمان راوړي بما په هغه څه باندې. اوس د معنی څه مراد دي؟ څه باندې ایمان راوړي؟ دلته الله صراحتا قرآن لفظ ذکر نه کو، اشاره د دې خبرې ته چې پیغمبر ته چې هر څه نازل شوي په هغه ټولو به ایمان راوړي. نو پیغمبر ته دوه قسمه څیزونه ورکړی شوي دي، یو قرآن او بل حدیث. نو گویا کې په دې آیات کریمه کې په منکرین حدیث باندې رد دی. منکرین حدیث ګوره د دې نه ځان خبر کوي. منکرین حدیث باقاعده یو فتنه ده. اوس په دې وخت کې هم ډېر کسان شته او فیسبوک او په دغه څیزونو باندې ډېر لیکچرې ورکوي، لکه غامیدي مشهور دی، جاوید احمد غامیدي، تاسو زبردست لیکچرې ورکوي، خو اکثر احادیثونه دا حدیث نشته، دا حدیث نشته، دا حدیثونه لرې کوي. او عزتمندو زمونږ د دین دپاره څنګه چې قرآن ضروري دی، همدغه شان احادیث ضروري دي. ځکه قرآن اجمالی کتاب دی، الله پکې اشارات کړي دي. نو هر سړی خو په اشارې نه پوهېږي، او هر اشاره تفصیل غواړي چې د دې څه مطلب دی. نو احادیثو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې تشریح کړي. نو چې کم انسان د منځ نه حدیث لرې کړي، نو قرآن هم ورسره ختمېږي. لکه قرآن کې راغلي مونځ کوه، اقیموا الصلاة، نو څنګه کوه؟ دا پکې تفصیل نشته، دا قرآن کې نشته د رکعتونو تفصیل چې رکعت 2 رکعته پس کېنه او دا پلاني ځای کې په زوره وایه، پلاني ځای کې په مزه وایه، تحیات بدلته وي او رکوع کې بدای. دا قرآن پاک کې دا تفصیل نشته. ګوره په دې خبرو ځان پوهول، دا ستاسو عقیده مضبوطي. ګینې یو ښه مزېدار پټکي والا تر قادیانین مولیان وګوره، هغه زمونږ پټکي د هغوی نه مزېدار دي، د هغوی پټکي زمونږ نه مزېدار دي، او د هغوی هغه شکلونه او ګیرې زمونږ د دې مولیانو نه ښایسته دي، ځکه هغوی اعلی کریمونه لګوي او هغوی سره ډېرې پیسې دي. خلک په دې مخ کې وګوره څومره نورانیت دی. موږ ظالم بچي دا نور نه دی، دا کریم دی. کریم یې لګوي، کریم چمک دی. ته د کریم چمک او د نورانیت فرق نشي کولی. وایي پټکي ډېر مزېدار دی. نو پټکي خو سیکان هم تړي، علم پسې بځي. نو قرآن درته وایي ګوره قرآن نه ما هر هغه سي باندې به ایمان راوړي چې هغه پیغمبر ته نازل شوی دی. اوس که څوک وایي چې حدیث هم پیغمبر ته نازل شوي، د دې څه دلیل دی؟ په خپله قرآن کې دی وما ينطق عن الهوا، زما دا پیغمبر د خپلو خواهشاتو نه، د خپل زړه نه، د خپل طرف نه خبرې نه کوي. ان هو الا وحی یوحا، بلکې درته وحی شوي وي نو هغه خبرې کوي. وایي دا یو خبر هم د ځان نه کوي، وایي درته وحی شوي د الله د طرف نه، ورته په زړه کې اچولی شوي خبرې. نو د دې نه پته ولګېده چې احادیث هم ما انزل من الله دي، دا هم د الله د طرف نه نازل شوي دي. ځکه الله وایي زما پیغمبر ځان نه خبرې نه کوي، او د پیغمبر حدیث هم په دې باندې دلیل دی. نبی علیه السلام وایي لقد اوتیت القرآن وشیئا معه، یقینا مال راکړی شوی دی قرآن او د قرآن په شان باندې نور څیزونه هم وغیره وغیره. نو څه حدیث هم راکړی شوي. بل نبی اسلام ځل خبره وکړه، بیا نبی اسلام قسم وخوړی، قسم دې وي د دې ژبې نه کله دروغ خبره نه وځي، دې نه دروغ نه وځي.
ټول خبرې ته صحیح وسی. نو د نبی علیہ السلام احادیث هم در حقیقت منزل من الله دی، ما انزل الیک کی داخل دی. نو چې کوم انسان قرآن منی هغوی حدیث خروسته لیکلی شوي او حدیث چا لیکلی دی او حدیث خو بعضې مختلفې باندې کې څوک وایي حدیث منو خو حدیث دغه زمانې دپاره وایي هغه زمانې دپاره. نو عزتمندو چې کله د حدیث د منځ نه لرې کړو نو قرآن د نیم نه زیات قرآن باندې عمل ختمیږي. ځکه قرآن کې د حج تفصیل نشته پوره، قرآن کې د زکات پوره تفصیل نشته. ځکه کدی کې دا تفصیل الله بیانول نو دا خو به دومره لوی کتاب وي نو به راځي دې نه به ګرځول ځان سره څنګه، او به خو د پیغمبر ضرورت هم نو، بس چې قرآن کې هر څه د پیغمبر ضرورت نو، کتاب الله بیت الله کې نازل کړي وي او بس ډایرک بتا سره نسخه پرته وي. نه، د پیغمبر ضرورت دی نو د پیغمبر د خبروم ضرورت دی. بل پیغمبر الله په کنټرول کې وي، الله دغه په جبه باندې داسې خبرې نه جاری کوي چې هغه امت گمراه شي. څنګه الله رب العزت د پیغمبرانو د ظاهر حفاظت کوي، دغه رنګ د باطن حفاظت هم کوي، د جبې حفاظت هم کوي. نو بهرحال دین دا ثابت شو چې حدیث هم دلیل دی. او چې کوم انسان مجموعي ټول حدیث نه مني، څنګه چې د ټول قرآن منکر کافر دی، دغه رنګ د پوره احادیثو انکار کوونکی هم څه شی دی؟ کافر دی. ځکه الله وی یؤمنون، مؤمنان هغه دي چې هغوی به ایمان وي ما د هر هغه څیز انزل الیکا چې تا ته نازل شوي دي. نو د دې داسې ترجمه کولی شي یؤمنون، مؤمنان متقیان هغه دي چې هغوی به ایمان راوړي ما په هغه قرآن او حدیث باندې انزل الیکا چې تا ته نازل شوي دي. داسې ترجمه کوي ما هغه قرآن او حدیث. نو منکرین حدیث مختلفو بانو سره احادیث انکار کوي. تاسو به حیران شئ که تاسو تاریخ وکتلو د پاکستان تاریخ نور خو پرېږدئ هندوان به درنه هیر شي چې پاکستان کې مشهور کسان منکرین حدیث تیر شوي دي او پوره ګروپونه دي، چکړالوي ګروپ او نچري ګروپ او لاهوري ګروپ او قادیاني ګروپ او اغاخاني ګروپ، دا ټول اکثر د منکرین حدیث دي. دا ټول منکرین حدیثونه انکار کوي او حدیث نه چې د منځ نه ویستو نو به بیا قرآن چې کوم طرف ته اړی هغه طرف ته اوړېږي. ځکه ته به وایې د آیات دا ترجمه ده، حاجي صاحب وایي نه دا ترجمه ده، زه به وایم نه زه خو ما علم زیات دی څو درجې نه دا ترجمه ده. سکالر صاحب وایي نه تاسو پسې پوهېږي ما عربو کې مې وخت تېر کړی د دې دا تفصیل دی. بس بیا به قرآن خو هر طرف ته بیا راښکل کېږي. تاسو یقین وکړئ یهودیان هم ته چې لاړ شئ چې تاسو باندې اعتراض کوي قرآن درته بیانوي، وایي ګوره قرآن پلاني آیات کې راغلي دي چې عیسی روح الله دی او قرآن کې واقعي راغلي دي عیسی و روح منه. خو مونږ وایو ټیک ده که نه قرآن کې بالکل راغلي چې عیسی روح الله دی. نو زموږ په علاقه کې هم روح الله شته، نو ته اوس هغه ته څه وایې؟ افغان کارونه کې روح الله دی، ارضي کې روح الله شته. د روح الله مطلب د قرآن نه تپوس وکړه چې روح څه ته وایي. صحیح ده، قرآن نه ته دا هم تپوس وکړه که نه یسألونک عن الروح، وایي تا نه د روح باره کې تپوس کوي. قل الروح من امر الله، وایي روح د الله یو حکم دی. عیسی علیه السلام د الله په حکم باندې پیدا شوی کن، ځکه د عیسی علیه السلام پلار نو، بس الله ویل پیدا شو د مریم نه بس پیدا شو. نو روح الله ورته ځکه وایي د الله یو کلمه د الله په کلمه د الله د طرف نه د فرشتې په کلمه باندې پیدا شوی دی. نو صحیح ده که دي کیسې دي. روح الله نه ته دا چې د الله زوی دی، نعوذ بالله، دا غلطه خبره. نو دې وجې نه ته به احادیثو ته راځي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي ټول پیغمبران وایي موږ خپلو کې رونه یو د رونو په شان یو. نو مطلب مخلوق دی، پیغمبرانو کې آلات مخلوق دی خو مخلوق دی، خالق نه دی. نو دی وجې نه منکرین حدیث لویه فتنه ده عزتمندو، لویه فتنه. نو چې کس پیژني چې ګمراه دی وی حدیث مني، بس چې حدیث نه مني بس تعلق ختم. ځکه ما انزل الیک نه مني. نو دی وجې نه الله رب العزت دلته امر ما هغه څه باندې یعنی هغه قرآن او هغه حدیث باندې انزله چې نازل شوي دي تا ته. او الله قرآن پاک کې مخکې بل ځکه ویلي ګوره وانزل الله علیک الکتاب والحکمه، مختلف آیتونو کې کتاب او حکمت. نو ګوره نبی رسول الله الله کتاب هم ورکړی، حکمت منه سنت طریقې او احادیث چې هغه د حکمت نه ډکې خبرې وي. قرآن کې په خپل راغلي چې حدیث دلیل دی،
بل ځکه قرآن کې راځي وما آتاکم الرسول فخذوه سچ دل پیغمبر در کی دا علی وما نهاکم عنه او د سنم چې دا پیغمبر منی کوي فانتهو دا غینه منی کیږي حدیث تر پیش راځي پیغمبر هم د پسوي هغه مکوي به پیغمبر په نور تفصیل بیان کړی دی چې علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین زما خبرې خو څه کوي چې زما د خلفا دي د دوی خبرې به منئ به قرآن درته وایي یستنبطون منه چې کوم مجتهدین دي او هغه د قرآن نه نوي مسایل راوباسي او قرآن سره تطبیق او ورکوي د هغې خلکو به مو خبره منئ نو احادیث خو ډېر لوی مرتبې والا څیز دی نو ما انزل الیکی کې دا داخل شو دا څومره چې خلک ګمراه شوي دي کمیونسټ خلک او دهریت دوی ټولو نه اول د حدیثو انکار کړی تشریح نه مني یعنې ما ورته ویل بیا خو د مونځ څنګه مونځ به کوې زه قرآن کې ته راوباسه وایي مونځ څنګه کوي ځان ته اهل قرآن وایي څومره ښکلی نوم دی وایي موږ اهل قرآن یو غوړ زړ نومونه پسې به نه ځئ موږ اهل حدیث یو نو څوک د فقه انکار کوي څوک د حدیث انکار کوي څوک د یو څیز څوک د بل څیز دغه فتنې جوړې شي نو غوړ زړ نومونه دا باسنجان صاحب ویلي غوړ زړ نومونه پسې مه ځئ مرغن نمونه اهل قرآن څومره ښایسته نوم دی قرآن والا خلک خو قرآن مطلب دی هغوی وایي حدیث دلیل نه دی او داسې خلک د صحابه کرامو زمانې نه را شروع شوي دي هغه وخت کې خلک رال او قرآنونه یې اوچت کړي وو وایي قرآن کې راغلي ان الحکم الا لله حکم به صرف د الله منې وایي صرف د الله حکم منې قرآن باندې فیصله کوو نو دا غلطه ناره ده دې ته ویل کېږي الفاظ صحیح مقصد غلط زموږ پښتانه وایي خبره یې صحیح وکړه وایي کونه وله غلطه کړه خپې کاږې کړې بوسو لاندې اوبه بوځي د دې دغه مطلب وي هغوی وایي آیات خو د بوسو لاندې اوبه نو الله صفا خبره وکړله یؤمنون بما انزل الیک دغه خلک به ایمان راړي بما په هر هغه څه باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوي د دې نه دا پته مو لګېده چې قرآن د الله د طرف نه راغلی دی نو قرآن کلام الله شو ځکه الله وایي نازل شوی دی تا ته یو نازل شوي یو ورکړی شوي دې کې فرق دی یو زه تا ته یو خبره وکړمه نو دا بېله ته ویې مولوي صاحب ویلي دي یو زه تا له یو څیز درکړمه دا واله دې کې فرق دی نو قرآن د نورو کتابونو په شان ورکړی شوی نه دی دا د الله د طرف نه نازل شوی دی نجمن نجمن لږ 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 صورت صورت آیات آیات د لوح محفوظ نه پوره نازل شوی بیا دنیا ته لږ لږ نازل شوی او باقاعده الله په دې باندې کلام کړی دی خبرې کړي دي دا کلام نو دې کې رد شو په هغه یو فرقه باندې معتزله یو فرقه تیر شوی دی د مامون الرشید او دغه زمانو کې تیر شوي او امام بخاری صاحب وخت کې د دوی محدثینو وخت کې ډېرې لانجې تېرې شوي شکر وباسئ موږ ښه وخت کې یو امامان شته کتابونه لیکلی شوي دي او تفسیرونه لیکلی شوي دي فتنې اوس هم شته خو چې کوم انسان اهل حق خلکو سره کیني د سره ګمراه کېږي نه اخوا دې خوا غوږونه مه وړه او ځان نه چې کوم دی کوڅه ګشته چرګه مه جوړوه چې هر ځای کې په هر ځای کې وایي بس یو عالم او یو ترتیب چې کوم اهل حق دي اکثر دي او ټول خلک هغوی پسې ځي الحمدلله دلته علماء دیوبند دي چې ټولې دنیا د دوی حقانیت منلی بس دغه خلکو پسې ځه قیسې ختم نو داسې یو فرقه تېره شوې معتزله دا بار بار قرآن کې مختلف ځایونو کې راځي موږ ته وایي معتزله هغوی دا عقیده د قرآن مخلوق دی دا ګمراه فرقه ده دا اسلامي فرقو کې خلک تیر شوي دا اسلامي فرقه وه ګمراه شوي دي داسې نه چې دا کافرانو معتزله اسلامي فرقو کې راځي 73 چې کومې فرقې دي د هغې کې دي بیا ګمراه شوي دي وایي قرآن مخلوق دی نو د امام احمد صاحب مشهوره واقعه ده تاسو ویلي امام بخاري صاحب واقعه ده امام احمد صاحب په دې باندې بیا کوړي خوړلي دي بادشاهي وخت حاضر کو هغه وخت کې چې کوم قاضي و د هغه نوم احمد او دی راپاسو د درس نه بادشاهي وخت ویلي دا مولا موږ سره مقابله کوي نو د دې آیات تشریح موږ قرآن ما انزله دی الله نازل کړی دی ورکړی نه دی
نو دای بوتللو په لاره یو غل امام احمد صاحب سره غوږ کېښود یو دوه خبرې وکړلې چې کله هغه دربار ته حاضر شو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته د وخت اقتدار والا خلک وي ته څه وایې قرآن باره کې چې مخلوق دی که کلام دی وی القرآن کلام الله غیر مخلوق کلام الله دی مخلوق نه دی دا زما وی که څوک داسې نه وي د دې خلاف خبره کوي نو بیا وی چې څوک وي چې دا مخلوق دی فقط کفر وی کافر دی داسې مولیانو زبردست نه یېرېدل بادشاه وخت او هغه وخت کې دربار کې د عدالت کې خبر وکړو بس ویلو ونیسئ دا مولا ویې تړئ حکومت چیلنج کوي ریاست چیلنج کوي بس ویې تړلو غریب او بعض وی کمیسي ته وویستو او جلاد یا چې څوک و هغې له کوړه ورکړه سخته کوړه او په هغه کوړه باندې والو په یو یو کوړه باندې به یو آیات او یو خبره کوله اول کوړه چې ویل بسم الله یا الله ستا په نوم باندې دا کوړې خورم زما د سره ذاتي جنګ نشته نن چې کوړې خورم ستا په نوم باندې دا کوړې خورم یا الله ته ګواه اوسه بسم الله ستا په نوم او چې ته راځي ما ته هېڅ خبره نشته دویمه کوړې وویلو بیا لا حول ولا قوة الا بالله یا الله ستا تر الله طاقت راکړي او ستا د طرف نه هر څه او چې درېیمه کوړې وویلو بیا ویې قل لن یصیبنا الا ما کتب الله هر څه چې انسان ته رسي یا الله به ستا تقدیر کې لیکلي زه راضي یم چې تا زما دپاره کوړې لیکلي دي او ته پرې راضي نو یا الله زه ستا دپاره راضي داسې عجیبه خلک په کوړو باندې وه بله کوړې ویل القرآن کلام الله یا یو کوړه باندې انا لله و انا الیه راجعون انسان ته چې تکلیف ولګي شي دا کلمه وایي خدایه پاکه هر څه تا ته دي تا ته به زم درځم دا خلک به م درځي بیا ته ګواه اوسه چې دوی زه ولې والی وم او په څه باندې والی وم زما دوی سره سپوله پټی نه دی ما د چا ښځې ته نه دي کتلي ما د چا لور ته نه دي کتلي د چا نه مې مال نه دی غصب کړی یا الله ستا په قرآن باندې دا ولخورم بیا پنځمه کوړه ووالو بیا ویل دقه القرآن کلام الله غیر مخلوق دا قرآن د الله کلام دی مخلوق نه دی زما اوس هم دا عقیده ده د کوړو نه متاثره کېږي نور امامانو هغوی هیلې وکړلې ځان یې بچ کو د ځان بچ نه امام شافعي رحمت الله علیه ځان بچ کو امام بخاري رحمت الله علیه ځان بچ کو هغوی داسې چلو کو چې بادشاهي وخت و منبر باندې ناست و وایي ته قرآن ته مخلوق وایې که کلام الله نو هغه داسې قرآن روشت کو وایي زه ورته مخلوق وایم دا کتاب یاد کو نو دا صفي خو مخلوق دی دا خو دلته پرنټینګ پریس کې راځي که وایي دا مخلوق دی نو داسې اشارې دې ته کوله هغه ویل که چېرته هغه قرآن یادوي د الله وایي دا مخلوق دی او دلته او ځین کې وایي چې جیل دی هلته بازار کې جوړ شوی دی نو ځان یې په دې طریقه باندې بچ کړه ځان بچ کولی شي سړی امام احمد صاحب مخکې شو یو کم څلوېښت یا دېرش یا څلوېښت کوړې چې والو بېهوشه شو را پرېوتو وایي داسې منځ کې یو ځل داسې سر اوچت کو شپږمه کوړه باندې چې کله والو وایي پرتوګ یې کولاو شو پرتوغاښ یې وشلېدو یا لنګونه به خلکو اچول انسان دې ټوپ وایي لګېږي را لګېږي لنګ یې کولاو شو چې لنګ یې کولاو شو داسې اسمان ته یې وکتل وایي لږ ساعت پسې لنګ کولاو شوی لنګ یې په ځای باندې ودرېدو او نه پرېوتو نو خلک ویرېدل چې دا خو رسېدلی بزرګ دی بس بیا بېهوشه شو پرېغوستو شاګردان ته یې ځئ استاد هم بوځئ داسې سختې په خلکو تېرې شوي دي موږ دپاره سهولت دی نو چې کله لاړو نو بیا د شاګردانو دوه تپوسونه وکړو وایي جي هغه لاره کې غل تا ته څه وویل غل چې روان او دویم دا تا چې بره وکتل منځ کې څه دي ویل وایي منځ کې مې چې بره وکتل الله ته مې سوال وکړو یو دعا ده په کتابونو لیکلي وي دغه دعا مې د الله نومونه دي دا مې وویل یا الله ستا د دې نومونه دي تا ته قسم چې نن زه هر قسمه سزا ته تیار یم خو صرف چې زه رسوا نه شم زما شرمګاه کولاو نه شي ګینې بیا به خلک وایي احمد په غلطه دی وګوره خو دې وشرمو یا الله به زما شرم او حیا وساتي هر قسمه سزا مې قبوله ده بس الله رب العزت وایي زما بغیر د پرتوغاښ نه او بغیر د غوټې نه پرتوګ ټینګ کو او هغه غل راته په لاره کې دا ویلي و چې احمده ته خو روانې عدالت ته زه ګوره غلی یم او ما ډېره بې شمېره ځل غلا کړې ده او یو ځل مې هم د کوړو د وجې نه دي منلي چې کړې مې ده د چا د پلار نه هم نه یارېږم غلط حرام کار کوم خو د کوړو نه نه یارېږم نو خیال کوه ګوره ته حق مسلې پسې روان یې خلک ډېر غوسه دي او په دې وخت کې ته امام المسلمین د ټولو امام لوی امام
که ستا خپې وښویدلې ټوله مسلماني خرابېږي. زه غلی یم په غلطه ودرېږم په حرامه باندې، نو ته چې په حلاله باندې ونه یېرېږي. نو چې کله ماله کوړې راکول کېدلې وایي ما ته واقعي تکلیف میلاوېدو، خو هغه غل به زما مخې ته راتلو چې غل د حرامو دپاره ځان ټینګ کړی دی، نو زه به د حلالو دپاره خامخا ځان ټینګ کوم. داسې عجیبه عجیبه خلک په دنیا کې تېر شي. نو الله ولا څومره عجیبه دغه درجه ورکړی زموږ امام احمد صاحب له کله چې دا وفات شو نو 100,000 کسان د په جنازه کې شریک شوي او 25,000 کسان صرف د په جنازه باندې مسلمان شوي او هندوانو او خلکو به ویل چې اوهو چھوٹے احمد کا یہ حال ہے بڑے احمد کا کیا حال ہوگا. د وړوکي احمد دا حال دی چې دا خو یو امام دی، نو د لوی احمد د محمد رسول الله بس حالو چې دا دومره عجیبه انسان دی چې دا دغه یو ادنا امتی دی. 50,000 کسان 60,000 کسان صرف د په جنازه کتلو سره مسلمانان شو چې دا سړی غلط نشي کېدی. الله ولا څه ورکړو وروسته د یو شاګرد دی هغه خوب کې ولیدو چې هغه خوب کې ولیدو تپوس یې ته وکړو چې الله د سره څه وکړو. وایي الله زما ډېر لوی استقبال وکړو او ما نه ډېر خوشحاله او باقاعده زه جنت ته وښودم او الله ټول خلک ما دپاره راجمع کړي. وایي الله ویل چې یو کس را روان دی، ټول خلک ډېر په انتظار و چې څوک را روان دی، انبیا هم دې کې به ناست وایي چې کولاو شو چې وکتلو وایي دا احمد را روان دی زما استقبال کېده. وایي بیا ما ته ویلې چې ته ودرېږه او دوی ته ووایه احمده تا څه دپاره وال خوړلي او څنګه وال دې خوړلي او چا دپاره دې خوړلي. وایي ما یا الله ما صرف ستا او ستا د کلام دپاره وال خوړلي. نو ټولو شاباسي یې ورکړو چې زنده‌باد په داسې بچي باندې. او یو کتاب لیکلي وي په داسې کوړه باندې والي او که په دې باندې سنډا والی سنډا نو 3 کلي پورې به د هغې اوازونه تلې، داسې سخته کوړه پخوا د کوړې والو. نو بیا وروسته تقریبا 200 کاله بعد تقریبا د ده قبر خوا سره چې کوم دی یو بل بزرګ ښخېدو. نو هغه کس وایي ما ته نور تپوس وکړو چې الله د سره څه وکړو. وایي الله راله یو عجیبه انعام راکړو. وایي ما ته وایي احمده د دغه کوړو د وجې نه نن نه پس روزانه بلا حجاب زما د مخ زیارت تا دپاره جواز شو. د الله دیدار ډېر ګران دی. بعضې کسانو ته په عمر کې صرف یو ځل کېږي، بیا به ورته نه کېږي. جنتي به وي خو بیا به ورته نه کېږي. بعضې کسانو ته په کال کې یو ځل کېږي. ده ته وایي امام احمد تا چې کله خوښ یې زما له راځه زما مخ ګوره. بیا 200 کاله بعد یو بزرګ هلته ښخېدو د قبر سره، نو د ده د قبر نه له حد نه لږه خاوره را پرېوته. نو چې خاوره را پرېوته نو هغه کس ورپسې نور هم داسې راوکنله چې له ښکاره شي چې د احمد څه حال دی. 200 کاله پس چې کوم دی وکتلی شو، وایي امام احمد هم اقه شان تر و تازه پروت و. دې ته ویل کېږي عزتمندو دین او ایمان دومره لوی څیز دی. الحمدلله نن هغه قرآن ته ناست یو. نو دا مې ورته دې پورې دا قصه اچانک را یاده شوه چې دا زمونږ دا قرآن دا د الله د طرف نه نازل شوی دی، دا مخلوق نه دی. لکه څنګه چې دا تیار څیزونه الله جوړ کړي، اسمان مخلوق دی، ځمکه مخلوق ده، دا هم د الله دي، خو په دې باندې الله کلام کړی دی. د الله د کلام نه څه مراد دي دا ځان له یو مسله ده. یو دا کلام دی، دا کاغذونه دي، دا مخلوق دی. خو چې کله الله رب العزت په دې باندې په خپل شان سره خبرې کولې حق کلام الله دی، دا په هغې باندې دلالت کوي. نو ځکه دې ته موږ مجازن کلام وایو، دا کلام الله دی. نور دا خو لیکل دي موږ په پن باندې کړي دي، خو دا کلام دلالت کوي په حق کلام باندې چې الله پې کومې خبرې کړي دا هم حق د هغې فټو سټیپ دی او د هغې لیکلی شوی دی. الله څنګه کلام کړی؟ نو الله دپاره ژبې نشته، لاسونه خپې نشته، لیس کمثله شی، خپل شان سره یې کړی. د هغه کومه ژبه وه په کومه ژبه کې کړي دا متشابهات دي، دې سره زموږ کار نشته. خو موږ دومره منو چې دا قرآن د الله کلام دی. څنګه یې کړی دی؟ کلام نفسي هغې ته وایي، د الله نفس سره د الله سره تعلق لري او هغې ته کلام قدیم وایي. نو الله نو دا دی کې وما بما انزل الیک، په هغه څه باندې چې تا ته نازل شوی دی. نو قرآن نازل شوی دی، مخلوق تیار نه دی ورکړی شوی. نو بدلته پورې کافي دی چې دې کې تاسو دا عقیده زده کړه چې قرآن
یو دی کې حدیث هم مراد دی ما کې، او دویم دا دی چې قرآن نازل شوی دی، ورکړی شوی کتاب نه دی. نو دا دی کوم ځای کې چې قرآن ته یا نورو کتابونو ته کلام ویلی شوی دی، نو هغوی ته مجازن ویلی شوی. نور تورات، زبور، انجیل تختو شکل کې او دغه شکل کې ورکړی شوي، لیکلی شوي شکل کې ورکړی شوي، او دا د الله د طرف نازل شوی دی. الله رب العزت موږ او تاسو ته په دې باندې ایمان او یقین نصیب کړي.